الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم الأنبياء رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة. وأيضا قال: العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما محترمو، چونکه دا ورځې زمونږ دغه دینی مدارسو د اختتامی او د آخري اجتماعاتو دستربندو ورځې دي، په دغه بنا د مدارسو او د علماو په کردار او د هغوی په خدماتو باندې یو څو ضروري خبرې وزارت کوم. زی په زی باندې په دې ورځو کې الحمدلله زمونږ د دغه دینی مدارسو آخري اجتماعات منعقد کیږي. کله یو اجتماع او یو پروګرام د ختمی قرآن په نوم باندې، کله د ختمی بخاری شریف، کله د یوې مدرسې د دستربندۍ او د دستار فضیلت په نوم باندې منعقد کیږي. د دې اجتماعاتو مقصد او غرض هم بس داوي چې زمونږ د مسلمانانو د دنیا او د آخرت د عزت او کامیابی، د هدایت او د نجات د پاره چې الله مونږ خپل کم عظیم کتاب قرآن عظیم الشان را کړی دی، چې زمونږ د مسلمانانو د نارینو هم زنانو هم مشرانو کشرانو د ټولو تعلق دا د قرآن سره جوړ شي او قرآن مونږ د خپلې سینې سره ولګو. زمونږ زندگی د دین او د قرآن د تعلیماتو مطابق جوړ شي چې یقیناً هم په دې کې د مسلمان رفعت او عزت، د مسلمان غلبه او سربلندي الله یې ښودې ده. او زما محترمو، کله چې مسلمان د قرآن نه لري شي، د قرآن د تعلیماتو نه دی لري شو، نو یقیناً بیا به دی د ذلت و رسوایی، د غلامی او ما تحتی، د مظلومیت او د مغلوبیت ژوند تیری، لکه نن سبا چې څنګه د مسلمانانو حالات جوړ دي، چې مسلمان سره د ایمان او د کلمې سره دین اسلام د انتهایی د غلامی او ما تحتی، د مغلوبیت او د مظلومیت،
د ذلت و رسوایی شکار ده. حالانکه الله چې مونږ کم خپل مبارک دین را کړی دین اسلام، ان الدین عند الله الاسلام، چې د الله پنیز مقبول و معتبر او محبوب دین هغه هم صرف او صرف دین اسلام ده. ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. د دین اسلام نه علاوه چې څوک بلې ولارې اختیار کی، الله فرمای دنیا و آخرت کې به دې ذلیله او رسوا وي. نو چونکې نن مسلمانان الحمدلله دغه کلمه او ایمان او دین خو ورڅخه ده، خو بیا هم د ما تحتی او د غلامۍ ژوند تیروي. حالانکه زما محترمو زمونږ دین اسلام الله د غلبې او سربلندۍ د پاره را لېږلی دی. دین اسلام اوچتوالی غواړي، دا غلبه او سربلندي غواړي. چنانچه قرآن کې الله فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله چې خپل پیغمبر لکم دین ورکړی دی د دې دپاره ورکړی دی چې دا دین یعنی دین اسلام په تمامو ادیان باطلو باندې غالب او سربلند او اوچت شي. الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام عزت غواړي، غلبه او سربلندي غواړي. اسلام به همیشه غالب وي، دا به مغلوبه نه وي. او دا حقیقت ده. الله فرمایي چې چونکې دین ما د غلبې دپاره را لېږلی دی، نو یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. د دین اسلام دا دشمنان یهود و نصارا، کافران و مشرکان، دا په خپلو پروپیګنډو او منصوبو او سازشونو سره د الله دا دین ختمول غواړي. لیکن الله فرمای ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره المشركون. زما فیصله دا د الله وی دین به غالب وي، دین څوک هم نشي ختمولی. که دوی څومره هم پروپیګنډې کوي، دوی څومره هم منصوبې جوړوي، د دوی منصوبې به د خاورو سره خاورې کیږي، دوی به ناکامیږي. لیکن دین اسلام ته او د دین منونکو ته به غلبه او سربلندي میلاویږي، او دا حقیقت دی. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی ټوله ورځ د انور ته او یا د سپوږمۍ ته پوکې وهي، او د ده خیال دی چې په دې خپلو پوکو وهلو سره، پوکي وهلو سره به زه د سپوږمۍ او یا د انور دا رڼا ختمه کم، کمه به یې کم. نو یقینا دا چرې هم نشي کېدی. د ده دا سټ به بره په کتو مات شي، د ده خوله به په پوکي وهلو باندې ستړي شي. لیکن د سپوږمۍ او د انور رڼا چرته هم چا په خپلو پوکو سره ختمه کړي نه دیږي. په پوکو وهلو سره د سپوږمۍ او د انور رڼا څوک نشي مړه کولی، ختمولی څوک نشي. دارنګې یهود او او زما محترمو دا حقیقت ده. ځکه موږ تاریخ اسلام وګورو او تاریخ ته وګورو، مطالعه وکړو، نو یقینا چې کله هم د یو مسلمان او د غیر مسلمه، د مسلمان د یو یهودي او عیسائی بحث مباحثه راغلی ده، مناظره شوی ده، نو د دلایلو په اعتبار سره همیشه مسلمان له دین اسلام له الله غلبه او بره او کامیابی ورکړي ده. او دغه غیر مسلمه یهودی او یا عیسائی هغه ته چې نو شکست میلاو شوی دی. نو د دلایلو په اعتبار سره دین اسلام مخکې هم غالب و، اوس هم غالب دی، او تر قیامت پورې به دا غالب او سربلندوي. چنانچه کتابونه واقعه لیکي زمونږ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د طالب علمی او د ځوانۍ دور دی. بغداد ته یو عیسائی پادری راغی د یو سازش او د منصوبې په بنیاد باندې، او هغه یو ښکلی مزیدار تخت خور کو، جوړی کو.
پاغي باندې لپاسه کېناستو ټول مسلمانان یې چیلنج کړه اے مسلمانانو زما ستاسو نه 4 سوالات دي که دې سوالونو جواب مو راله راکو جو ټیک تا او که د دې سوالونو جواب ماته میلاو نشو نو تاسو به زموږ دین قبلوئ دا بیا د دې خبرې علامت ته چې تاسو په باطل او په ناحقه باندې یئ لہذا زما د سوالونو جواب به ماله راکول وي مسلمانان ډېر پریشان شو چې الله دا بس قسمه سوالات دي په دې کې زموږ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د څو ملګرو سره داسې په دې لاره باندې تېرېدو چې ورته پته ولګېده چې داسې یو پادري دی او د مسلمانانو نه داسې قسمه سوالونه کوي نو هغه مجمع ته راغی طالب علمي دور دی طالب علم دی و اے عیسائی ستا چې کم سوالونه دي د هغې جواب به د الله په فضل تا ته میلاویږي ته سوال کوه او انشاءالله زه به جواب در کومه لیکن یوه خبره به وي یو شرط دی او هغه شرط دا دی چې چونکې ته سوال کولو والی او زه جواب ورکولو والی یم او د جواب والا مرتبه د سوال والا نه اوچته وي لہذا د ټول نه اول به ته د خپل تخ نه راکوزیږي او په ځمکه به ماته مخامخ ودرېږي او زه په تخ باندې کښېنم بیا چې ته کم سوال کوې ته سوال کوه زه به جواب در کومه ځکه زما مرتبه خو اوچته ده ته سائل یې او زه مجیب یم جواب در کولو والی یم هغې وی ټیک ده عیسائی پادري د تخ نه راکوشو او په ځمکه ودرېدو امام صاحب په هغې تخت ته وختو او کېناستو پې وی اوس وایه سوال دی اوانی سوال دی وایه ستا څه سوال دی هغه وی زما اوانی سوال دا دی چې ستاسو رب الله په دې وخت کې څه کوي امام صاحب ورته وفرمیل زمونږ رب الله په دې وخت کې دا کوي چې ستا په شان یو مغرور او متکبر عالم چې ته ځان ته یو لوی پوهه او عالم وې دا یې د تخ نه راکوز کو په ځمکه یې ودرو او زما په شان یو ادنا درجې والا طالب علم یې د تخ له پاسه کېنوو ما له عزت راکو او ته یې ذلیله کړې زمونږ رب په دې وخت کې دا کوي زه یې عزتمن کړم او ته یې ذلیله کړې زه یې په تخ کېنوم ته یې په ځمکه ودرولې کل یوم هو فی شأن هر وقت الله په یو تصرف کې وي څه نه څه تصرف کوي هغه تصرف څه دی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير چاله بادشاہی ورکی د چانه بادشاہی اخلی چاله عزت ورکی سوک ذلیل کی سوک خندی سوک جڑی سوک پیدا کی سوک مړکی الله دا تصرفات کوي نو په دې وخت کې زما رب دا وکړه چې مال عزت راکوتی ذلیل کړی هغه لا جواب شو خاموش امام صاحب ولې ډېر ښکلی مزیدار جواب ورکو وی دویم سوال دی وایا وی دویم سوال دا دی چې ستاسو د رب الله نه مخکې څه امام صاحب ورته وفرمایل تالی انسی درځي 1 2 3 وی آو وی شروع کا نو 1 2 3 4 5 6 و 10 پورې ورسېدو وی پاستر وز دا انسی ویل شروع کا د 10 نه شروع شو چې 1 ته راورسېدو خاموش وی د 1 نه مخکې ووایه که نه وی د 1 نه مخکې خو څه نشته وی 1 کم عقله دا مجازي او مصنوعي عدد دی دا مجازي او مصنوعي واحد 1 دی د دې مجازي او مصنوعي واحد نه مخکې څه نشته نو د هغه حقیقي واحد الله نه مخکې څنګه بل یو شی کیدی شي د هغه نه مخکې څه نشته هو الأول والآخر والظاهر والباطن الأول فليس قبله شيء الآخر فليس بعده شيء الظاهر فليس فوقه شيء الباطن فليس دونه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
د الله نه مخکې هم څه نه و د الله نه وروسته به هم څه نه وي نه د الله ابتدا شته نه انتها شته د ابتدا نه پاک د انتها نه پاک د فنا نه پاک د زوال نه پاک د مرګ نه پاک د خوب و پرکالی نه پاک د خوراک و اسکاک نه پاک د بیبي او د اولاد نه پاک د هر قسم عیب و نقصان نه پاک دی الله په دې سره هم هغه عیسائی پادري لا جواب او حیرانه پاتې شو وی دریم سوال دی وایا د دوو جواب خو شو دریم دی وایا وی دې وخت کې ستاسو د الله مخ کم طرف ته دی هغوی مومبتي لیدلې ده وی ډېرې مومبتیانې مې لیدلي وی مومبتي شمع چې بلیږي کم طرف ته رڼا کوي وی څلور واړو طرف ته هر طرف ته یې مخ وي نو وی د الله هم هر طرف ته مخ او توجه ده اینما تولو فثم وجه الله کم طرف ته چې مخ ګرځوئ هغې طرف ته مخه او توجه د الله ده لکه شمع خو یو مجازي څیز دی نو چې هغه هر طرف ته یې مخ ته او رڼا ورکوي نو الله هم هر طرف ته مخ دی وی څلورم سوال دی وایا وی څلورم سوال دا دی چې ستاسو الله په کم ځای کې دی خو په نظر نه راځي ما ته یې وښایه امام صاحب ورته وفرمیل ستا په بدن کې روح شته یا او بالکل شته وی راته وښایه کم دی وی شته خو په نظر نه راځي وی الله هم شته خو مونږ ته په نظر نه راځي ځکه دا دنیوي سترګې الله نشي لیدی او جنت کې به جنتیان دیدار کوي الله دې زمونږ خپل دیدار نصیب کړي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير نظام محترمو پدې سره هغه پادری لا جواب او حیران پاتې شو او مسلمانان له الله بری ورکو هغه له الله شکست ورکو نو دلایل په اعتبار سره دین اسلام د همیشه د پاره غالبه او سربلند پاتې شوی دی او تر قیامت پورې به وي اوس خبره دا ده چې یاره مسلمان دنیا کې ولې شان و شوکت زور و طاقت عسکری او سیاسی لحاظ سره دی ولې کمزوری دی دی ولې مغلوبه دی دې وجه دا ده چې د مسلمان د غلبې او سربلندۍ او عزت دپاره مسلمان له الله کم نعمت د قرآن ورکړی مسلمان هغه قرآن پرېښوده دی ځکه مسلمان د ذلت او د رسوایۍ شکار دی او دا خو قرآن کې الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا څوک چې زما د قرآن نه زما د کتاب او کلام نه مخ واړی او قرآن پریدي نو د ده دنیا ژوند به هم لڼ تنګ وي د ده معیشت هغه به لڼ تنګ وي معیشت څه ته وایي د دنیا زندگی چې دی د دنیا کم سیستم لاس اچي کا کاروبار دی تجارت دی دکانداری ده زمینداره ده بل یو د دنیا کار دی دا ټول کارونه دا به د ټپ وي د ده به کمزوري وي په دنیا کې به دی د ماتحتۍ د غلامۍ د مظلومیت او د مغلوبیت او د ذلت او د رسوایۍ ژوند تیری ځکه د ده د عزت دپاره الله قرآن را لیږلی او قرآن ته د شا کړي ده نو زما محترم معرض کو چې په دې ورځو کې زموږ دا مدرسو والا اجتماعات کوي دستربندۍ کوي دا د دې دپاره وي چې زموږ د مسلمانانو سره احساس پیدا شي چې یقینا زموږ د دنیا او د آخرت عزت الله په قرآن کې ایښی چې تعلق مو د قرآن سره جوړ شي او موږ ته پته ولګي چې واقعي دا علما او مدارس څومره لوی کار کوي موږ خو ګوره د علماو د مدارسو قدر نه کوو خو چې کله موږ یو ځای ته لاړ شو او وګورو چې الحمدلله یو مدرسه کې وروره اجتماع ده په یو مدرسه کې دستربندي ده او وګورو او دا په سوونو او په زرګونو عالمان حافظان او قاریان او د مختلفو شعبو نه دا طلبه فارغیږي نو بیا سړی حیران شي چې هلکه واقعي دا مدرسو او دا علما خو ډېر لوی کار کوي یقینا زما محترمو دا حقیقت دی چې دا مدرسې
دا زمونږ د دین حفاظت کوي، دا زمونږ د ایمان او زمونږ د اسلامی نظریاتو حفاظت کوي، دا د نبی علیه السلام د ناموس، د صحابو د ناموس، د عقیده ختم نبوت د تحفظ کوي او د هغې حفاظت کوي. د اسلام خلاف که څوک هم راپاسي الحمدلله دا مدرسو والا او دا علما ورته ولاړ وي او د هغې مقابله کوي. چې کله هم داسې یو سخت دور راغلی دی چې د مسلمانانو اسلام ته او د مسلمانانو دین او ایمان دا په خطر کې شوی دی او د مسلمانانو عقاید په خطر کې شوي دي، نو الحمدلله هغه دور کې علما را پاسېدلي دي او د مسلمانانو د ایمان او د دین اسلام تحفظي کړی دی. کله چې هندوستان ته انګریز راغی او د مسلمانانو نه حکومت واغستو او بیا د مسلمانانو په دین اسلام باندې ډاکه اچول شروع کړه او ډیر مسلمانان، اکثر مسلمانان هغه د هندوانو په رسم و رواج خپلولو کې مبتلا شو. او زما محترمو داسې سخت وخت راغی چې اسلام او مسلمانی برای نام پاتې شوه او ډیر خلک او مرتد به کې هم شو. ځکه زمونږ مولانا الیاس رحمه الله چې تبلیغ کار شروع کو هم په دې وجه شروع کړو چې ډیر د مسلمانانو کلی او علاقې هغه خلک مرتد شوي وو. دا سره یو هم پیدا شو چې لکه دا مسلمانان کم طرف ته روان دي. د دې دپاره په عوامو کې یو محنت شروع کو چې هر مسلمان راپاسي او د بل مسلمان غم وکي او بل مسلمان په خپل دین او ایمان باندې مضبوط کی. نو بیا زمونږه کتابونه لیکي، تاریخ وایي مولانا الیاس صاحب چې د دعوت او د تبلیغ محنت د علمای دیوبند په نگرانی کې شروع کو، نو الحمدلله کم کلی چې هغه عیسایان شوي وو یا بل یو مذهب ته اوړېدلي وو، الحمدلله هغه واپس دین اسلام ته راواوړېد او مسلمانان شول. نو اسلام او مسلمانی برای نام پاتې شوه او د مسلمانانو پسې ټوغه او خندا شروع شوه. اسلامی شعائر و مذاق اڑا وهلی شو او ډیر علماء شهیدان کړه. ځکه علماو به د مسلمانانو د دین حفاظت کو، د دین اسلام د پرچار د پاره میدان ته راووتل. نو داسې قتل عام یې وکړو چې یو انګریز سیاح لیکي وایي زه په لاره باندې روان یم، یو لوی سفر مې وکړو. نو وایي زه ګورم د لارې دواړو طرفونو ته چې څومره هم ونې دي، په هره ونه پسې د عالم لاش زوړن پروت و. وایي زه دهلي ته راورسېدم، نو یې ما ته خلق ووي چې د ټول نه لوی قتل عام د دهلي په جامع مسجد کې شوی دی. وایي چې زه جامع مسجد ته رالم او هلته مې وکتل، نو یو لوی تالاب و، حوض، او په هغې کې دا علما شهیدان کړي وو، د هغوی لاشونه پراته وو او دغه لاشونه ولې د خنزیرانو په سرمنو کې بند کړي وو. او چاندنی چوک ته چې کله ورسېدم، چاندنی چوک کې هندوستان کې چې ما وکتل، وایي داسې دکان نه و چې د هغې دکان له پاسه د یو عالم سر د تنې نه پرې کړی شوی راویزان نه و. هرې ونې ته عالم یې پانسي کړی و، زوړن پروت و، سرونه یې ولې د تنو نه جدا کړي وو. دا لوی ظلم چې شروع شو، دقه علما را پاسېدل. وایي چېرې اوس د مسلمانانو او د دین اسلام غم په کار دی. دا خو زمونږ تباهي دوی وکړه. زما محترمو علماو په خپله مشعوره سره باقاعده یو دینی مدرسې د جوړولو عزم وکړو او دارالعلوم دیوبند مدرسه په 1866 کې وجود ته راله. مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله فرمای کله ما د مدرسې د جوړولو اراده وکړه، وی خوب مې ولیدو د بیت الله په چت ناست یمه، د لاسو د خپو د ګوتو مې اوبه روانې دي او بهیږي، چې دا یو بشارت و چې الله به درنه لوی کار اخلي. زما محترمو هغه مدرسه چې کله جوړه شوه او الحمدلله هغې ته باقاعده بیا وجود میلاو شو، عمارت او بیلډینګ ودرېدو، نو نن تاسو وګورئ د دنیا داسې کم یو ملک به وي چې په هغې کې زموږ دا علما الحمدلله موجود نه وي او د دین خدمت نه کوي.
په هر ملک دا علما موجود دي، مدرسې وخت کې دي. که د افریقې ځنګلونو ته لاړ شي هلته هم علما موجود دي او مدرسې وخت کې دي، او الحمدلله خلقو ته چې د الله دین او د الله کلام ښایي. نو که دا مدرسې نه وي نو یقینا دا حقیقت ته زما محترمو چې مونږ به ګوره خپل دین هم نه پیژندلی، مونږ به خپل رب الله هم نه وی پیژندلی. مدارس اسلامیه دا د امت مسلمه یو لویه سرمایه ده. دا مدارس زمونږ لوی محسن او خیرخوا دي. زه خپل وړوکی ماشوم بچی راولم په دې مدرسه کې داخل کم، هغه کلمه هم نه ورځي، هغه الف با تا سا هم نشي ویلی، هغه په ناظره او ترجمه او تفسیر سره قرآن هم نشي ویلی. او الحمدلله سمو درستو چې ته ګورې ستا د بچې نه حافظ قرآن، قارئ قرآن او عالم قرآن جوړ شوی. نو دا مدارس مونږ ته د الله تعارف کوي. د چا تعارف؟ د الله، چې زمونږ رب څوک دی، زمونږ خالق او مالک څوک دی، معبود و مسجود څوک دی، مدبر و متصرف څوک دی. دا مونږ ته دا مدارس او علما ښایي. الحمدلله. د دې وجې نه په یوه علاقه کې د مدرسې وجود دا د پوره علاقې دپاره ګورئ زما محترمو د الله یو عظیم رحمت وي، نعمت وي او احسان وي. ځکه دغه مدرسه موجوده ده. دا که په دې جومات کې وړه مدرسه ولې نه ده، دا که باقاعده د کتابونو یو غټه مدرسه ولې نه ده. او دا علما، دا قاریان، دا حافظان او طالب علمان به کې ناست وي او دوی د الله دا دین زده کوي که نه، په دې الله دومره خوشحالیږي. تفسیر ابن کثیر کې یو حدیث ذکر دی، حدیث قدسی. الله فرمائی، څوک فرمائی؟ الله فرمائی حدیث قدسی: وعزتی وجلالی انی لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي صرفت ذلك عنهم. الله فرمائی بعضی وقت کی په یو علاقه باندې زه د عذاب لیږلو اراده وکم، خو زه وګورم په دغه علاقه کې دغه مدرسه او جماعت کې دغه زما بندگان، دغه علیمان، قاریان ناس وي او د قوم بچو ته او دغه مسلمانانو ته زما دین او زما کلام ښایي. د دغه مدرسې او د جماعت نه د قال الله قال الرسول اوازونه راوچتیږي. نو الله فرمائی صرفت ذلك عنهم. د دې مدرسو په وجه باندې، د دې جماعتونو په وجه باندې چې په هغې کې دغه مدرسه ده او جماعت آباد دی، زه خپل رالیږلی شوی عذاب واپس کما. او دغه کلی او دغه علاقه د الله د قهر و غضب او د عذاب نه محفوظه پاتې شي. زما محترم استاد وایي د مدرسې په یو کلی او علاقه کې کېدل دا د الله عظیم احسان شو که نه شو؟ الله د قدر کولو توفیق راکړي. نو دا دستربندۍ د دې دپاره وي چې موږ ته پته ولګي چې دا مدرسې څه کوي، دا مدرسې څه کوي. 1980 کې زموږ د مدرسو دغه بورډ جوړ شو، وفاق المدارس. الحمدلله نور هم بورډونه دي. زموږ ټول علما په خپلو میدانونو او شعبو کې کار کوي. الحمدلله. وزر ته صرف د هغې هغه لږه کارګردګي خیمه مختصر 2016 کې رابطه عالم اسلامی ټولې دنیا سروې وکړه. هغوی یو تقریب کېښودو، په هغې کې د ټولې دنیا نمایندگان، علما، لوی شخصیات موجودو، او هغوی په دې باندې چې دی نو یو سروې وکړه چې یاره کم داسې ملک دی په دنیا کې د مسلمانانو چې په هغې کې د ټول نه زیات د قرآن حافظان تیاریږي. خیال مو دی کم ملک داسې دی؟ سعودي وکتو، بل ملک په کومه ځمکه او په کومه ژبه چې قرآن په کومه ژبه کې نازل دی سعودي، په هغې کې چې هغوی تحقیق وکړو نو په یو کال کې هغوی چې 15,000 حافظان تیار کړي وو. څو زره؟ 15,000. بیا نور ملکونه چا څومره، خو چې پاکستان ته نمبر راغی او پاکستان یې وکتو که نه، نو هغه کال پاکستان کې الحمدلله 80,000 حافظان او حافظانې دا تیاری شوي.
نو هغوی د پاکستان په ټولو کې په 1 نمبر دی. زمونږ د وفاق المدارس ناظم اعلی حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتو موجودو، نو بیا یې په هغې ټولو مخې ته هغوی له چې دی نو یو ایوارډ ورکو، چې دا ایوارډ په دې باندې میلاو شو چې پاکستان هغه ښکلی او بهترین ملک دی چې په ټوله دنیا کې د ټول نه زیات حافظان چې په کم ملک کې تیاریږي هغه ملک پاکستان دی. پاکستان ته دا اعزاز میلاو شو. الحمدلله دا اعزاز پاکستان اوس هم برقرار ساتلی دی، دا اوس هم دی. د دې نه زیات حافظان، قاریان، علما، مفتیان دا په دې مدارسو کې پیدا کیږي. زما محترمو دا د مدارسو کارکردګي ده چې په دې باندې مونږ خوشحاله شو چې الحمدلله د دې مدارسو سره مونږ تعاون کوو، د دوی سره زمونږ هغه مرګیتیا ده. نو زمونږ هغه تعاون ګورئ ضایع نه ځي، دا رنګ راوړي رنګ. او زمونږ تعاون خو بیا ډېر زیات کم وي. زمونږ په پښتنو کې څه تعاون وي، خو په کال کې چېرته یو پیره هغه هم هغه چې په مونږ باندې قرض دی د الله هغه وله ورکو. زموږ یو ملګری و، هغه یې وروره په کراچۍ کې زما مدرسه ده د حفظ او تجوید د علم نه، وی ما خو باقاعده چې دی نو کسانو له دغه ورکړي دي، ملګرو له دوستانو له، چې وروره څوک یو حافظ تیارول غواړي، څوک 2 څوک 3، نو دومره خرچه راځي. که تا د دومره مودې پورې ماهانه دومره خرچه، سالانه دومره خرچه مدرسې له ورکړه، نو اوسطا دا داسې شو ګویا تا یو حافظ قرآن تیار کو. لکه مثلا په 3 کاله کې اوسطا یو حافظ تیاریږي، اوس په یو طالب علم باندې څومره خرچه راځي د میاشتې، جو هغه حساب وی په دې کې دومره خلکو خپل حصه اخیستی دی. چې نو زما محترمو د دې وجې نه زمونږ دا علما دا خپل وروڼه او دوستان وخت په وخت باندې راجمع کوي چې مونږ ته پته ولګي چې زمونږ دا مدارس یقینا دا زمونږ لوی محسن دي، لوی خیرخواه دي، او دا علما دا زمونږ لوی خیرخواه دي چې د دوی سره زمونږ مینه او محبت وي، د دوی سره زمونږ تعاون وي، او د دوی سره زمونږ مرګتیا وي چې په هر میدان کې دوی لګیا دي، محنت کوي چې مونږ د دوی نه شاته کیږو نه، چې مونږ څنګ په څنګ د خپل علما ولاړ یو. دوی زمونږ دپاره خپل هر څه پرېښودي دي، هر څه یې. زمونږ سره چې دا کم مدرسین په مدرسه کې که نه یقینا داسې محنت کوي که نه. تاسو مدرسو کې وګورئ کم د حفظ شعبې چې دي د حافظانو او قاریانو دا کار ګوره ډېر ګراني. دا واړه ماشومان سنبالول زمونږ نه په کور کې 2-3 بچي نه سنبالیږي، او هغوی ته پوره حلقه ناستئ د 10 د 15 ماشومانو په هغوی باندې سبق یادول، سبقي پې یادول، منزل پې یادول، دا ګوره ډېر ګران کار دی چې دوی دپاره مونږ دعاګانې کوو، د دوی د حفاظت دپاره مونږ د الله نه غواړو. او که مونږ غواړو او که نه غواړو زما محترمو دې علماو له او طلباو له الله دومره لوی شان ورکړی. نبی علیه السلام مبارک فرمای ان الله وملائکته واهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. یقینا اللهم د الله ملائکهم تمام مخلوق تر دې پورې په هوا کې مارغان، په سړو کې میږیان، په اوبو کې میان د دې علماو دپاره او طلباو دپاره د خیر دعاګانې غواړي. د څه دعا غواړي؟ د خیر دعا غواړي. او دا ولې غواړي؟ دې وجه څه ده؟ وایي د خیر دا دعا وله ځکه غواړي که نه چې دغه مخلوقات د دې عالمانو او طالب علمانو په قدر باندې پوهه دي. که عالم او طالب علم په مخ د ځمکه باندې موجود وي نو د دنیا نظام به برقرار وي او روان به وي، موجود به وي. چې عالم ختم شو، طالب علم ختم شو، د دنیا نظام به ختم شي. او څنګه به ختم شي؟ زما محترم دنیا آباد ده د الله د عبادت د وجنه، تر څو چې په مخ د ځمکه لا تقوم الساعه حتى يقال على وجه الارض الله الله. په مخ د ځمکه باندې الله الله ویلو والا موجود وي. نبی علیه السلام مبارک فرمای قیامت به نه راځي. اوس دا الله الله مونږ ته څوک ښیي؟ دا علما راته ښیي. ګورئ
الله مونږ ته علما ښیي الله چې کوم ژوند زمونږ نه غواړي دغه زندګي مونږ ته علما ښیي دا حلال و حرام دا جایز و ناجایز د زندګۍ دا تمام مسائل زه دا مونږ ته څوک ښیي دا الحمدلله علما راته ښیي ځکه نبی علیه السلام فرمایي ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا الله به علم داسې نه اوچتوي چې د خلقو د سینو نه به اوچت کړي شي بلکې یقبض العلم بموت العلماء دا علم به اوچت شي د علماو په مرګ سره د علماو په مرګ سره یو عالم وفات شو د هغه علم د هغه سره لاړو علما وفات شو علم لاړو د هغوی سره ختم شو بیا به جاهلان دا مشران شي خلک به تپوس کوي هغه به د جهل په بنیاد باندې غلطه مسله ښیي په خپله به فضلوا واضلوا هم ګمراه شي خلک به هم ګمراه کوي د جاهلیت دور به شي زمانه به شي علم به ختم شي علم ختم شو عبادت ختم شو عبادت ختم شو الله ویلو والا ختم شو الله ویلو والا ختم شو د دنیا نظام به ختم شي ځکه دا تمام مخلوقات د دې علماو دپاره د خیر دعاګانې غواړي نو موږ له هم پکار ده چې موږ د دوی دپاره د حفاظت دعاګانې غواړو نو زما محترمو مدارس او علما دا زمونږ یو لویه سرمایه ده الله د دوی حفاظت وکړي د دواړو د حفاظت دپاره به دعاګانې غواړو لویه سرمایه زمونږ لوی محسنین دي ان شاء الله زمونږ به سره تعاون هم وي زمونږ به سره تعلق هم وي او زمونږ به سره مینه او محبت هم وي او چې دوی کم کار کوي چې په هغې کې سره ان شاء الله زمونږ مرګتیا وي نو نن که زمونږ د دې علماو سره دیندارو سره ناسته پاسته وه ان شاء الله قیامت کې به الله حشر هم زمونږ د دوی سره وفرمایي او بیا یقینا د دوی ځای خو جنت دی نو الله به د دوی د برکت جنت هم نصیب کړي نو دې علماو مرګتیا به کوو طلباو مرګتیا بکو د مدارسو مرګتیا بکو نو یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم دا خلق به د دین مخالف او دشمنان اسلام دا به د الله دین ختمول غواړي الله وی دین څوک نشي ختمولی دا مدرسه دا جماعت دا د الله د دین مرکز دی دا څوک نشي ختمولی ګوره دا یاد ساتئ که څومره هم سخت نه سخت خلک راشي که نه هغوی دا مدرسه مونږ ختمو نشي ختمولی وستا په ذهن کې سوال پیدا کړي چې وایي نشي ختمولی یوه توپه چې ورته ونیسي نو ختمیږي نه نه مړه مدرسه خو تعمیر نوم نه دی مدرسه د عمارت او د آبادی نوم خو نه دی مدرسه د استازو د شاگرد نوم دی جہاں میں بیٹھ کے پی لوں وہی میخانہ بنے کم ځای استاد و شاګرد کېناستو بس دغه مدرسه ده غار حرا مدرسه وکنه نبی علیه السلام شاګرد دی او الله استاذ دی دین اسلام اولنۍ مدرسه ده نو ان شاء الله د دې حفاظت به الله کوي خو مونږ به د حفاظت ذریعې جوړیږو به کنه ان شاء الله الله دې زمونږ او ستاسو د مدارسو او د علماو سره دغه تعلق د همیشه دپاره قایم او دایم ساتي سنت کوي